کتونکو دا مهال زه په بونیر کې موجود یم او د بونیر په بیشوڼۍ سیمه کې موجود یم چېرته چې ویل کېږي چې 90% یعنې 90% دلته کې تبۍ شوې ده د خلکو کورونه مالونه جانونه ټول کورونه چې کوم دی نو په اوبو کې بهېدلي دي په ډېر کافي مقدار کې زیان شوی دی دا وخت انتظامیه وایي چې 215 کسان مړه شوي دي او 150 چې کوم دی نو دا جوبد شوي دي خو دې ځای کې په سوونو مسنګ خلک دي د یو کور نه 10 او 15 جنازې هغه وتلي دي دلته کې داسې یو قیامت برپا شوی چې هر کور چې کوم دی نو هغه اثارات ختم شوي دي کورونه شته نښې نښانې شته خو پرت پکې پاتې نه دی دې سره ګرانو کتونکو ذکر به کوو د هغه فلاحي تنظیمونو چې اپنی مدد آپ لګیا دي دغې خلکو له خوراکونه روړي اوبه روړي چای روړي په دې کې خدایي خدمتګار تحریک چې کوم دی موږ په بونیر کې وګرځېدو خلکو هم ستاینه وکړه او موږ هم ستاینه کوو الخدمت فاونډیشن دلته کې د پیر بابا مقامي چې کوم تنظیمونه دي دلته کې وجره د کاټلنګ یو تنظیم هغه لګیا دي نور داسې تنظیم خو د حکومتي خلکو بالکل پته نه لګي نوم و نشانې نه لګي خلکو په خپله چې کوم دی نو دغه ګاډي راوستې دي او په هغې باندې لارې صفا کوي په لاشونو پسې په دې شپه چې موږ موجود یو موږ سهار را روان شو ټرافیک دومره زیاته چې د ټرافیک په وجه باندې موږ پیشوڼۍ ته ماسخوتن دا 9 بجې کېږي چې موږ را رسېدلي یو او په دغه تیاره کې چې کوم دی نو موږ تاسو سره دغه خپل خدمات خپل معلومات خپل دغه یو خصه چې دغه زمونږ یو کار دی ما سره په دې کې خالد منصور چې کوم دی نو هغه هم را سره موجود دی نصر الله خټک هم را سره موجود دی او دا زړه هغه درد دی محسوسوو د دغې خلکو ته کتې نه شو چې په دوی باندې دا کم افت راغلی دی خو دې وخت کې د صوبایي حکومت بېحسي چې کومه ده هغه په ډاګه ده بل دغه ځای کې نن وزیراعلی راته وزیراعلی لپاره چې کوم بریفنګ تیار شو په سویړی بازار کې د هغې نه دې خوا چې کوم دی نو هغه نه راغلی پیر بابا دارک کورکن او داسې چې کوم دی بټۍ او داسې یو شمېر کلي دا بلکل وړي دي داسې یو 2 کلي چې هغه کې دا پیشوڼۍ هم راځي ورسره بټۍ کورونه چلته کې ودونه ټول کورونه د واده چې کوم دی نو هغه په دې کې بهېدلي دي او نوم و نشان نشته ویل کېږي چې د یو کور او یا کسان هغه داسې قصې مولیدې چې یو مور ماشوم په غېږ کې نیولې ده یو جټکه ورکوي 2 او بیا ترې ماشوم اوبه وړي هغه ورته ګوري هغه چې کوم دی نو دلته کې پاتې شي خو دې وخت کې فلاحي تنظیمونه خلک خپل مدد آپ سره چې کوم دی نو لګیا دي او دغه صفایي کوي حکومت لاندې دې رسېدلی او هغه خلکو ته چې هغه شتمن خلک دي خدای وله وس ورکړی دی هغه باجوړ ته ځي هغه چې کوم دی نو بونیر ته راځي هغه سوات ته راځي نو دا د وخت ضرورت دی چې دلته کې موږ دغه خپله ونډه واچو د دې خلکو مدد له ورسو دې خلکو ته د مدد ضرورت دی دې وخت کې نه د MP درک لګي نه د MNA درک لګي او نه د صوبایي حکومت درک لګي نورې سیاسي پارټۍ فلاحي تنظیمونه هغه لګیا دي او دغه چې کوم دی د دغې خلکو خدمت کوي ډېره په لوی مقدار سره تبۍ شوې ده د حکومتي شمېر د دې وخته پورې چې کوم دی نو 220 ښیي چې دا مړي دي خو دا مړي په سوونو کې دي دا نور هم زیات دي تلاش اوس هم شروع دی مخکې به زه نور ځای خبرې هم داسې شریکو مننه